برټرم شروع کوم ویل چې په دې کې وکم اس کم یو قرآني حدیثي دلایل وای چې کرامت د بنده په اختیار کې وی الله تعالی د اختیار ورکړي کله چې غالي ظاهر کې ظاهر ول شي خدا زله بوره ویلا پیر سے وای ما تاسو ته ویلو چې باز په کرامت کې په معجزه کې نه د موت را اول نه ویل چې پیر سے موږ دواړه ویل معجزه او کرامت دواړه د نبی او د ولی په اختیار کې دی بیا ما د غیر پر تعریفات په دواړه خرقي عادت صرف نسبت بدلې دو سره په اضافت سره چې نسبت نبی ته وشي نو بیا د ته معجزه وي چې نسبت وشي ولی ته بیا ته کرامت خرق عادت دواړه دي بعض زمون په خرق عادت کې دي او په خرق عادت باندې ما مخ کې حواله پېښ لاله بعض په نوري فرقونه کې بعض په خرق عادت کې راوږي دواړو کې فرق نشته دویم نمبر پیر سبو زماره اداره چې معجزه هم بیا په اختیار کې دی خو د دې لپاره دا کتابونه پېښ کوم پیر سب دله سي درته چې په کتابونو کې هر شی موجود دی لیکن هر شی د غستو قابل نه وي هغه کله د قران د نصوص خلاف راشي د قران نصوص د پېښ کوم چې نبی په اختیار کې دی آیا د قران د نص په مقابله کې چې عبارت راځي زبر داخلم کدا یو بزرګ دی د عبارت به صحیح تعویل کو چې هغه د اختیار نه مراد هغه اسباب د اختیار دي هغه کله په اسباب سره هغه واقع کې د شي دعا وکي تمنا طلب وکي الله کله ظاهر کې لکه ما مکه بل دولس جوابات کې ویلا او کله کله دغه دعا وکي الله تعالی ظاهر نه کې هغه اختیار مطلب دی کوم مطلب چې تاسو غل دغه متکلمین تاسو باندې د قران د نص خلاف راځي قطعی ثبوت خطل کافران کوي مفتی صاحب پر خپل مطلب سره مې کافران کوي خو لپاره پریک دوی دویم نمبر دا خو تاسو رضان جواب په خپل حکومت دله جوابات کړو چې د سی عبارت هم سره چې معجزه زې اختیاري نه غنم لیکن بعضو ورته ویل دي زم درته د کوم کستا ولا مطلب شي متکلمین او ټول ورته غیر اختیاري لیکل کې بعضو ورته اختیاري لیکلي اختیار ستا ولا مطلب هم نه کشیم کچ معجزه ولا کوم جوابات کې زمار طرف نه په کرامت کې دغه جوابات درواخله دریم نمبر پیر سے وای تشبیه صرف په خرق دا سو فعل د الله ما په دې باندې دا پېښ لږ کله فعل د الله تعالی شو نمبر اسلام کې کوئی صبر مولا چې کوم تاسو پېښ کوي هغه حواله ما مخکې پېښ لا صفحه نمبر 185 د واضح الفاظو کې وای دا د عوامو خیال له و ما يزم العوام او چې ګمان کوي ان الکرامه فعل الله چې کرامت د فعل دولی او دا باطل بل هو فعل الله تعالی او بیا سوی د دا غینه پس وای وليس للولي ولا للنبي في صدور اختیار پدې کې اختیار د نبی او د اذا لا اختیار لآدم في افعال زکه چې فعل د الله شو اختیار پکې بندر کم طرف راغی یار زما فعل د پکې اختیار نشته د الله په فعل کې د نبی او د ولی اختیار د کم طرف راغی او دکا درکومه د اهل سنت والجماعت کا صحیح مسلک علامہ سید شمس الحق افغانی صاحب رحم الله امک په فیصله چې کله د ټولو په منځ کې علامہ افغانی صاحب د چار سری په بجنې بلته د فن ټول دنیا کې یو ډول عالم د پدوي کې واضح الفاظ نبی و کرامت ولی کی اختیار میں نہیں جب ایک انسان کا فعل دوسری انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا تو خالق کے فعل کیوں کر مخلوق کے اختیار میں ہوگا یار ہم دغه خبره کوي چې د انسان فعل د بل چا په اختیار کې نه د خالق فعل کرامت او معجزه هغه به غیر نبی په اختیار هغه به انسان په اختیار کې کمزې راشي علامہ شمس الحق بار ما تا پوهه خو کاش چې موږ د عبارت تلک توجه وکړي صرف دیو جن رد نه کو چې دا اردو رسالې دي او داغه پس مقدور العبد ترغه نو پیر سے وایو پیر سے د مقدور العبد کې تاسو ویل یو دارې پغې کې د حرکت کول تاسو زما زیات جوابات ځکه تاسو جمع کیدنه د تاسو کې ما په 12 جوابات تیر کړی دی اوس ویل دویم نمبر یو دغه حرکت ته یو پغې کې قدرت ته اختلاف دغه دی چې دغه قدرت چې دغه معجزه ده بعضی وایي نه دا حرکت چې دا معجزه خو پغې کې به تصریح کړی دی چې کله دا معجزه شي بیا به پکې د نبی اختیار کسب او فعل دغه بالکل دخل دی واضح الفاظ کې هغه وضاحت کړی دی او شرح مواقف لیکل په واضح الفاظو کې دا زما سره مفتی صاحب دا زما سره شرح الکبرى د حواش دا دیم لیکي لأن إرادة الشخص إنما تتعلق بفعله لا بفعل غيره د بنده اراده خپل فعل سره متعلق کېږي چې بل چا هغه سره نشي متعلق کېږي د علم الکلام کتابونه براته وي کوم عبارت ورو کې فعل الله تارت کوي او پس وکاش پویم شي ور باندې دا غیم پس پھر در شکل قمر کې یو اشاره وا یو سمه دوه ټکو کېدل اشاره زم کولې زم اشاره وکړه دا معجزه شو یا دا کرامت شو البته سمه دوه ټکو کېدل دا اشاره دا معجزه وا او دا هیڅ یو انسان نه د نبی نه د ولی هیڅ اختیار کې نشته دا خالص د الله تعالی په دغه په اختیار کې کله قرآن مجید نصوص موجود دي مخکې پیش کوم دو دلایل به پیش کړو هغه نه پس دریم نمبر دلیل پیش کوم پر څه دا زما سره دریم نمبر دلیل قال خذها ولا تخف دریم نمبر ما مخکې راغی وضاحت وکړو قال الله فخذها ولا تخف اميريا
سنعيدها سيره الوزدر زبد ازول حالت واپس کوم معلومه شو د موسی علیه السلام کار صرف دا چې دا اجدا په خپل لاس کې راو اخري او داغه نه امسا جوړول د الله تعالی په اختیار کې تفسیر ابن کثیر په واضح الفاظ کې لیکي هذا برهان من الله تعالی لموسی علیه السلام ومعجزه عظیمه وخرق للعاده باهر دال على انه لا يقدر على مثل هذا الا الله عز وجل در متکلمین عبارت سره پوښتنه دي سره سکے دی وای دا صرف د الله په اختیار او قدرت کې ډول چې اختیار کې نشته سلورم نمبر دلیل یا جبال او بي الله تعالی مو غرو ته ویلا چې داوود علیه السلام دا غي سره ذکر کوي او تور علنا له او اوس په نوم له نرمه سورې سبا پر نمبر 22 نمبر دا ټول سيزونه داوود علیه السلام لپاره مسخر کول د الله تعالی کارو دا حکم تکوین او په دې کې بنده کسب لري اختیار نو دلیل نمبر 5 دا زما سره سورې سبا پر نمبر 22 نمبر 12 واصلنا له عين القد الله وي بمرتر تنبي هغه چې راو ولا ومن الجن ما بين يديه الى اخره دا تمام امور سليمان عليه السلام واضح معجزات لیکن دا په لاس باندې صادرول دا ټول د الله تعالی فعل حقيقي نسبت الله تعالی خپل ځان ته کړی دی ظاهر کړی چې دا ټول د الله تعالی افعال د بنده په دې کې اختیار نشته او پر څه امدک د لاندې سورې مائده د عیسی علیه السلام نه هغه حواریان طلب وکړ ول معجزه راوړه هغه دعا کې اللهم انزل علينا مائده یا الله اسمان نه خوان چې نازل کا تقول نه اوس کدا د نبی په اختیار کې وي به دواره سره بارک ولا اختیار کې نو څه دعا کوي او هر کرامت د معجزې فرض حواله می پېښ لې هر کله چې معجزات د نبی په اختیار کې نشته نو فرض برکم تر پر ولی په اختیار کې راشي او په دې کې د ولی هي د نبی حیثیت تاسو د ولی نه کموي دغه نه پس د زما سره دین نمبر وما كان لنا نشتره مونږ ته اختیار زمونږ طاقت بشتره ان ناتيكم بسلطان رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکین ول معجزه راوړه فرمایشه رسول الله صلی الله علیه وسلم مفسرین لیکي کې د زړه معجزات پېښ کما کې د شی ایمان راوړي الله تعالی ورته واضح الفاظو کې ان وما كان لنا نتي رسول الله واضح زما په اختیار کې نشته زما په طاقت کې نشته زما په قدرت کې نشته چې پېښ کم د دینم په واضح الفاظ سره معلومه شو زما سره 8 نمبر دی قل انما لا عند الله مشرکین فرمایشه معجزات هغه پېښ کول مطالبه کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ورته پیغمبر اعلان ورته وکړه انما الایات عند الله معجزات د الله په قدرت کې دغه په قبضه کې دغه په اختیار کې زداغي او ردی لاندې ذخیر الجنان انوار البیان تفسیر نسبی بیزاوی قرطبی مفتی شبیر سے معرف القرآن کې په کرامت او معجزه دواړو په اختیار نه کې ردی لاندې په دغه کې دواړو ورنه ثابت دي موږ مفتی شبیر صاحب رحمه الله نه خپویږو د مفتی اعظم پاکستان مفسر قرآن نه پر سے دلیل نمبر 9 قل سبحان ربي هل كنت الا بشر معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه واقعه د معراج الله تعالی بر بوتلو سور قل هو پیغمبر سبحان ربي هل كنت الا بشر الله لره زما رب لره پاکیدا زما د اختیار هل زنیم مگر انسان یا د زما په اختیار کې نشته یعنی او دلان دي تفسیر بیزاوی لیکي دغه تفسیر ابن کثیر مون دغه استدلال کوي او د نبی په اختیار او بس کې کدا معجزات ظاهرول نشته د دین بل غټه موقع سکه دي شو چې مشرکین اعتراضونه کول مطالبات کول کړه په اختیار کې پیغمبر په دې وخت کې پیش کړی دلیل نمبر 10 سوره انعام پارا نمبر 7 آیت نمبر 35 نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی ول دا معجزه ظاهر کدا معجزه ظاهر کا نبی علیہ السلام پس لکه مفسرین خواهش لري کدا ظاهر شوی کده شری ایمان راوړي قران دا و ان کان کبر علیک پیغمبر کړه دی مخاله ول راس کول پتا ګرانی فین استطاعت ان تبتغین فقن فی الارض نو چې تب سوره کې بزمک کې او سلمن فی السماء اسمان طرف ته پړوي هغه پیدا کیږي او وتا دیوم به معجزه ور تراول راشه پیشه کې ورته استا په اختیار کې نشته قران مجید په واضح جلالین دی المان انک لا تستطيع ذلك استا په اختیار او طاقت کې نشته نو فصبر ته حکم ته صبر کوه چې الله حکم راځي پوری یو لسم نمبر دلیل یو لسم قال الذي عنده علم من الكتاب پدې کې خالص دا حسب بن برخیا کرامت ذکر کیږي د لاندې نسبت مجازي دی دی ویل انا اتي قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيكم بقبل ذلك ترب ورته ویل زید تر ستر کې پرد کراولم او نسبت مجازي دی سیوک لاله ټول مفسرین د اعلان دي کې مطلب تفسیر راکا د دې دلان دي ټول مفسرین لیکي د چو د دعا وکړه جلالین د اعلان دي لیکي د دعا وکړه اسم اعظم وایو چار ورسو تک الله تعالی دا فعل چا شو د الله تعالی او د دې دلان دي ابن کثیر لیکي ابن کثیر مال راکا په دې باندې هغه دواړه لیکي دینم معلومه شو چې کرامت او معجزه پېښ کول د نبی او د ولی په اختیار کې نشته دا زما سره مفتی صاحب پیر صاحب جلالین دي صفحه نمبر 320 او 321 دا 320 او 221
21 کې واضح الفاظو کې وای وای دا اسف دعا وکړه بالاسم لازمي په اسم اعظم سره ايت الله بي چې الله تعالی دا تخراوړي دغه فحصل نو دا حاصل شو. اوس ګوره د دعا وکړه تخ چا راوړو الله تعالی مفسرین په واضح الفاظ او مفتی شفیع صاحب رحمه الله دغه لیکي در مفتی شفیع صاحب یو عبارت پیش کوم دا یو عبارت خیر